الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال إنكم وآباؤكم لفي ضلال مبين. د ابراهيم عليه السلام متعلق واقعا شروع کړی و ځکه دې میاشتې د ذوالحجې سره د هغې تعلق دی او که زمونږ کوم اهم عبادات دي د قربانۍ یا د حج یا د تکبیرات تشریق د هغې تعلق هم د حضرت ابراهیم علیه السلام سره دی د اکثرو تعلق. ما ویلو چې نمرود ابراهیم علیه السلام اور کې وغورځاو څلوېښت ورځې په اور کې او په څلوېښتمه ورځ د اور نه روغ او سلامت راووته. ذهن کې دا سوال راځي چې دا اور کې ولې غورځاو؟ الله د دې کافرو په زړه کې دا ولې واچوله چې اور کې وغورځوي؟ په بله وجه هم دله تکلیف ورکولی شو، په توره یا په چاړه یا په بل څیز. وایي چې ابراهیم علیه السلام به د اور نه ډېره زیاته یره کوله، ډېر به یریده، او چې کله به د په صحیفو کې یا په نورو آسماني کتابونو کې د جهنم د اور ذکر راغی نو ډېر زیات به وجړل، په جړا به شو. نو رب العالمین دا ورته ښکاره کوله چې د اور دا تاو او دا حرارت دا ګوره زما په اختیار کې دی، چې زه وغواړم دا اور به سوځول کوي او چې زه نه غواړم نو غرغنډې اور به یو سوځول به نه کوي. نو څلوېښت ورځې په اور کې و، څلوېښت ورځې پس چې راووت بادشاه هوښیار و، پوه شو چې یاره بل څه علاج اوس نه کېږي، د باندې مونږ طاقت نه مونو چې دې مړ کړو او دې په حقه معلومیږي، نو که زما په دې وطن کې وي نو ملګري ډېرېږي، راشه له دې وطن نه وباسه. نمرود بادشاه ورته وی چې زما دا وطن خوشې کو چې کم خوازې نو زه دې خپل وطن کې نه پرېږدم. حضرت ابراهیم علیه السلام وی ډېره ښه ده. نو د خپل ترې لور سارا رضی الله تعالی عنها او یو ورواره حضرت لوط علیه السلام دوی په ایمان راوړی، دا ورسره شو او د عراق د بابل علاقې نه را روان شو. دوی خو راووتل، خدا یاد وساته چې د پیغمبر وجود په هغه قوم کې د الله رحمت یې ګورئ. قرآن حکیم کې الله فرمایي وما كان الله معذبهم وانت فيهم
څنګه دی وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون غالبا دغه آیات دی. نبی علیہ السلام متعلق اللہ قرآن کے فرمایو ترسو چې ته په مکه کې موجودی دی لب عذاب نه ورکو چې ته په کم قوم کې عذاب بول نه راځي. پیغمبر چې کم قوم کې په هغه قوم عذاب نه راځي چې پیغمبر ته وځي بیا په عذاب راځي. د پیغمبر وجود د هغه قوم د پاره ډېر لوی رحمتي. لوط علیہ السلام کې ترسو قوم کې عذاب نه راته چې کله الله د عذاب اراده وکړو وي ته باروزه. نوح علیہ السلام کی ترسو قوم کیوں عذاب نہ آتا کہ عذاب ارادے وکړو ته کشتیا ته وخېجا دوی پیښه او بیا ز پوښا. نو ترسو چې پیغمبر په یو قوم کې د الله رحمت ته پیغمبر پاغه قوم الله عذاب نه راولي. نو نمرود او دا قوم د ابراهیم علیہ السلام د برکت نه د عذاب نه بچو او چې ابراهیم علیہ السلام ته وټ عذاب پر راغی. نو دوه شذونه دي یو پیغمبر چې یو قوم کې عذاب بن راځي او دویم چې کله یو قوم د الله نه بخنه غواړي استغفار کوي نو دی باندې عذاب نه راځي او هم یستغفرون. چې کله یو سړی ویریږي چې په ما د الله غضب راځي یا زما پر قوم یا زما پر کور یا زما پر بچو بس استغفار نه دي زور ورکی دا کړي زمانه کې پیغمبر شته دی نه استغفر الله دې څومره زیات نو هغه دی وای دا اللہ عذاب بن رازی اللہ قہر بن رازی. دو وجہ دی اللہ قرآن کی فرمائی ابراہیم علیہ السلام چی اوت نمرود دیر زیاد غصہ شو او خلق سیبا اویرول نورم چی دا خود خلق دا ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ لیدا دا مسلمانان نشی دو خلق اویرول چی دا مانا زور اور سوک نشتاو قتل و قتالم شورو کو چی سوک بلگم مخالف وجبے تر دې هدا پوری اوزل وروته وی پر زمکه د خلک راغون کل پر مخ د زمکه زمانه زوره او خدای سوکشتا خلق ورته نه وی خل ابراهیم خوې علیه السلام چې په اسمان کې بل خدای دی او مشالک نه او یو غشي اندې راواغشتل د ابراهیم هغه خدای ولم العیاذ بالله دا سرزوری ده کنه هغه ولم العیاذ بالله غشی واغشتا و بر اسمان تا وشتا چی ویشتا نو اللہ پاک دل یو دی خطا کاو غشی والا اللہ پوین رنگ کا او واپس والا رو لے گا اللہ خوار دے کولی شی چی واپس غش راغی پوین رنگ دے او دی دل دے ابراہیم آغا خدای چی جن و سرو کاغم امدغا دے زیتا و رسو عیاذن بالله سمر ستغو سپکو دا بیا دا بے الفاظ دا کفر خبره دا زد مانا طاقت من سوکشتا اللہ یودرے گا چی استاتا دی خپل طاقتو خیم دا اللہ دا یو رکوٹی لخکر مقابل سوک نشی کولی دا برح لخکر دا توتکرو پا ذریع رب العالمین نیستو نابود کو. اللہ ذو الجلال دا دین امرود دے پوز تماشی وردن نکا مورخین لکی تاریخ دانان چی اغا ماشی موی پخپا گوڑو ماشی وردن نشو دے تندی تین سپیمو دے سر تیرو رسید سمرا چی اغا مزل کول شدن پا دے سپیمو کے دے سر تیرو رسید ڈاکٹران دا دنیا علاجو نکی نجوڑے گی طبیبان علاجو نکی نجوڑے گی اخیری علاجی و تدو خو چی یرا بس یو قصدان تا کینوا چی تال دے دے لٹسار در کینو بس ٹکے گے بگئی نے ٹکے گے نوزانتے و نوکر کے خود و سپلے والا ورطا چپلا اغا بولا دی تندیل دی سر لا غزارون ورکولنو دا ماشی اغا حرکت بنو لگ بے وجود پا قلارو او چه کل بیتے اغا دا سپلے غزار بند شنو بیا بے چغک سر میں خوگی گے و بنگار دے و تباشو اغا ماشی سلویخت وزی پا دغی عذاب کے مبتلو نے خوبو نے ڈوڑیوا او چغی والی پا سلویخت مروز رب العالمین مردار کا دا خدای مقابله کوي دا الله مقابله سو کولی شرونو خرمستی خو مون خلق کو ځان پسې په برکاګو پیغمبر پسې بم کنزل کوي خلق خدای پسې بم کوي فرشتو پسې بم کوي څوک د قبر عذاب بنه مني څوک به یو کوي څوک بل لیکن کله چې رب العالمین معمولی غونډه عذاب پر اغلق د خېټه دستونه پر القسم در خلقو دا چغه به بیا ووري چغه به بیا ووري ناغ نمرود رب العالمین تباہ کا حلاکے کو ابراہیم علیہ السلام تلاو خو ما تاسو تفاول کی ویلو
چې په پیغمبر ګور امتحانات راځي. هر پیغمبر باندې په دنیا کې لوی لوی مضبوط امتحانات راځي. درې واړه روان دي، د تر لورې دا لوط علیه السلام دی او د تر لور باندې نکام تړلې د هغې بیبیم ده. 50 کالو عمر چې د عراق نه هجرت وکړ، د 50 کالو په لاره باندې بورې وتل. یو بادشاہ د مصر ته کم خوازي د الله په حکم شام ته روان دي، کم ځای کې چې بیت المقدس دی اوس هلته روان دي، الله حکم دی هلته ځه. لاره کې مصر ښار راغی. د مصر په ښار کې یو ظالم بادشاہ دی، دا هغه بیل د ظلم طریقه ده. هغه په دې لارو کې د خپل پولیس والا او سپایان او کاردار خواره کړي وي که چا سره م خشته ښکلې ښځی نو سړی جیل کې اچوي او ښځی مال راولي. د هغې ظالم دا ظلم. او تپوس ته کوی که دا د ده ښځی دا میړه والا وجنی، او که ښځی نی خورې وي نو بیا یې وجنی ما. خورې دا خو چاله به په نکاح ورکوي، څوک به ساتي که نه، نو بس ما سره وي دا ښځی خورې که نه. او دې شرعی حضرت ابراهیم علیه السلام چې مصر ته راغی خبر شو چې دا څه غلطي وشوه. حالانکه بی بی سارا رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته خوبصورته ښځه وه. په ټولو علاقه کې په دې عربو کې په دغه دور کې د بی بی سارې نه خوبصورت